بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 3 دی او فصل نمبر 1 دی. نن ان شاء الله مونږه مقدمه وایو. د نمخ کې درس کې مونږه دیباجه ویلې و، داغه نمخ کې درس کې اولنی درس کې مونږه خطبه ویلې و، د مصنف حالات هم ویلو او په دویم درس کې دیباجه ویلا د مصنف رحم الله د کتاب په باره کې ټول مختصر غونته کې تعارف کړی دی. نو هغه ته دیباجه وای. بیا نن به ان شاء الله مونږه مقدمه وایو. مقدمه کې څه وی؟ په مقدمه کې دا کم کتاب چې دی دغه کتاب تعریف وی پکې، د مقصد وی پکې، د موضوع وی پکې چې دی کتاب کې د څه سیز باره کې بحث کیږي. نو نن به ان شاء الله مونږه مقدمه وایو. المقدمه مقدمه. اما المقدمه اما تفسیریه ده د کې به باز ان شاء الله بیا راضی کو به خپل ځای باندې. اما معنا د بهر حال پښتو کې ورته مونږ وایو هر چی. المقدمه مقدمه. نو دی مقدمه کې بعض علما ډیر تفصیل کوي، خو زمون خودل ته کې ابتدایي طلبه هم ګوري، علما هم ګوري او نوی طلبه ګوري، نو طالبات هم ګوري، طالبان هم ګوري. نو کدی کې مونږ ورته ډیر سخت خبرې کو او ډیر باس پکې کو، علمی انداز کې پکې ډیر سخت اصطلاحات استعمالو. نو بیا هغه د دې علم نه بزړه موړ شي او نفرت غونته به کیږي. نو دغه وجه نه مونږه کوشش کوو چې آسان الفاظ استعمالو، صرف لفظي ترجمه او کم ځای کې چې باس راځي الته کې به باس کوو. نو دلته کې دا مقدمه لږه مشکله وي او دا دیباجه او خطبه وغیره. بیا مخکې کتاب ډیر آسان دی، به انتها زیات آسان دی. چا چې علم النحو ویلي کنه هغه په هدایت النحو باندې مکمل پوهیږي او ان شاء الله مونږ به په داسې انداز کې وایو چې چا علم النحو ویلم نه، خو دلته به مونږ په هدایت النحو باندې خو مضبوط پوهیو ان شاء الله. نو مخکې چې کتاب کله شروع شي بیا د هغې نه پس بیا کتاب طلبه ته بیا کتاب بیا ډېر په اسانه پوهېږي. نو اما المقدمه بهر حال مقدمه. نو مقدمه چې دی که نه دا د هر یو څیز مخکې حصې ته وایي. نو دا د مقدمه الجيش طرف ته اشاره ده چې مقدمه الجيش یو لښکر چې چرته جنگ روان وي کنه د مجاهدینو، نو دا مجاهدین داسې کوي چې د یو څو کسانو ډله هغه مخکې ولیږي د لښکر نه، چېرې تاسو ګورئ چېرته دشمنان وغیره نه یا ښکلی غونته ځای ګورئ چې هلته کې مونږ دمه کېږو. نو هغه کم مخکې چې کومه ډلې لیږلي که نه شپږ اتو کسانو، نو هغې ته مقدمه الجيش وایي. نو اما المقدمه بهر حال مقدمه چې ده دلته کې دا مقدمه دا د کتاب مقدمه ده او دې مقدمه کې چې ابتدایي خبرې ذکر کړي دي د کتاب، چېرې دا خبرې دي کم از کم یادول پکار دي په یاده باندې. بیا مخکې کتاب که په یادم نه کې خو ځان پې پوهې کې انشاءالله بیا به په قرآن حدیث باندې ښه پوهېږي. نو اما المقدمه بهر حال مقدمه ففي المبادی. نو په دې کې ابتدایي خبرې دي التي کمې خبرې چې یجبو لازم دي، ضروری دي تقدیمها د دې مقدمې مخکې کول. تقدیم معنا ده مخکې کول او ها معنا ده دغه مقدمه یا د ابتدایي خبرې. ٹھیک شو جی. لتوقف المسائل ځکه چې موقوف دي مسائل دا د مسئلتون جمع ده. یوې مسئلې ته مسئله وایي، مونږ ورته مسئله وایو، عربی کې ورته مسئلتون وایي. نو ما د مسئلتون د دې مسائل جمع واحد چې دی هغه مسئلتون دی. نو مسئله یوې مسئلې ته وایي او مسائل ډېرو مسلو ته وایي ځکه چې موقوف دي. موقوف معنا ده چې بس دې ته سترګې دي، دې مقدمې ته سترګې دي، ده ته نظر دی، بس په ده باندې دا خبره ټوله ختمیږي. ٹھیک شو. نو لتوقف المسائل ځکه چې مسائل موقوف دي علیها په دې باندې، یعنی په دې مقدمه باندې را ټول مسائل په دغه باندې موقوف دي. ٹھیک شو. وفيها او په دې کې یعنی په دې مقدمه کې، وفيها او په دې مقدمه کې فصول چې کنه دا د فصل جمع ده. فصل یو ته وایي، فصول د دوو نه زیاتو ته وایي. یو ته فصل وایي، دوو ته فصلان وایي او د دوو نه زیات چې شي کنه هغه ته فصول وایي. نو فصول معنا نه فصلونه دي ثلاثه درې. ٹھیک شو. وفيها او په دې مقدمه کې فصلونه دي ثلاثه درې. وفيها فصول ثلاثه او په دې مقدمه کې درې فصلونه دي.
وفيها فصول ثلاثه وفيها او په دې مقدمه کې فصول ثلاثه درې فصلونه دي. فصول موصوف ثلاثه ولا صفت نو موږ باول د صفت معنی کو رسو به موصوف معنی کو. فصول ثلاثه درې فصلونه ٹھیک شو جی. بیا یو ځل وورئ اما المقدمه بهرها المقدمه ففي المبادئ نو هغه ففي المبادئ التي د هغه ابتدایي خبرو په باره کې دی. مبادئ معنی ابتدایي خبرې د شروع چې کومې خبرې. ففي المبادئ التي د هغه ابتدایي خبرو باره کې دی. دا مقدمه د هغه ابتدایي خبرو په باره کې دی. یجب تقدیمها د کومو مخکې کول چې لازم دي. یجب معنی چې لازم دي، تقدیمها د هغې مخکېوالی د دغه خبرو مخکېوالی. لتوقف المسائل علیها ځکه چې په دې د مسائلو موقوف کېدل دي. یا ګورئ لتوقف المسائل علیها ځکه چې موقوف دي المسائل مسلې علیها په دې باندې په دې مقدمه باندې یا په دې ابتدایي خبرو باندې د ټول مسائل موقوف دي. وفيها او په دې مقدمه کې فصول ثلاثه درې فصلونه دي. الفصل الاول اول فصل. نو په دې مقدمه کې درې فصلونه دي. اولنی فصل شروع شو. نو اولنی فصل چې دی دا د علم النحو په تعریف کې دی او په مقصد کې دی او په موضوع کې دی. بیا دویم لفظ چې دی هغه د کلمې په بحث کې دی او دریم لفظ بیا هغه د کلام په بحث کې دی. نو په مقدمه کې بیا درې فصلونه دي. اول فصل شروع شو. النحو علم النحو پیجندل دی. علم معنی پیجندل یا داسې علم دی. النحو علم النحو پیجندل دی باصول د داسې اصول او قوانینو. اصول د اصل جمع ده. اصل یو قانون ته وایي، یو قاعده ته وایي، یو قانون ته وایي. او اصول د دوو نه زیات شي، د دوو نه زیات نو هغې ته اصول وایي. لکه درې شو، پنځه شو، شپږ شو، لس شو، شل شو، پنځوس شو نو هغې ته بیا اصول وایي. نو النحو علم النحو پیجندل دی. علم پیجندل دی باصول د داسې اصولو، د داسې قوانینو، د داسې قاعدو. یعرفو چې پیجندل کېږي بها د دې په وجه، د دې علم په وجه، د دې علم النحو په وجه. احوال د حال جمع ده. او یعرفو دا فعل مضارع مجهول صيغه ده. یعرفو معنی پیجندل کېږي بها د دې په وجه. دې کې دا با سببیه دی. مونږ وایو د دې معنی مونږ کوو وجه. او ها معنی ده د علم. دا علم النحو ګورئ النحو علم النحو پیجندل دی باصول د داسې اصول او قوانینو چې د کوم اصول او قوانینو په وجه چې پیجندل کېږي، د کوم اصول او قوانینو په وجه چې پیجندل کېږي. یعرف معنی پیجندل کېږي بها د دې اصول او قوانینو په وجه، د دې اصول او قوانینو په وجه. احوال حالات احوال د حال جمع ده. د دې احوال چې دی د واحد راځي حال د حال جمع راځي احوال. یو ته حال وای او د دوو نه زیاتو ته احوال وای. احوال نو حالات ما نوم ورله ورکو حالات مونږ معنی کوو حالات. نو ګورئ النحو علم النحو پیجندل باصول د داسې اصول او قوانین او قواعدو. یعرفو چې پیجندل کېږي بها د دې اصولو، د دې قوانینو، د دې قواعدو په وجه. احوال حالات اواخر الكلم الثلاث. اواخر معنی اخر الکلم الثلاث د دریو کلمو. نو دریو کلمو نه څه مراد دی؟ اسم، فعل، حرف. دې ته کلمې ثلاث وایي. کلمې ثلاث. نو د اسم څه حالات دي؟ اخره کې څه حالات دي چې دا اسم معرب دی که مبني دی؟ دا اسم معرب دی که مبني دی. دا فعل مضارع کې اکثر دغه وي. دا فعل کې چې دی فعل ماضي مبني دي او فعل مضارع کې څه صيغې مبني دي او څه پکې معرب دي. ټیک شوه؟ نو دغه درته وایي چې او حروف چې دي نو حروف چې هغه مبني دي که معرب دي نو هغې باره کې بحث کوي. تا ته وایي چې علم النحو د داسې اصول او د داسې قوانینو علم دی چې د دې اصول او قوانینو په وجه باندې د دریو کلمو د آخر حالات معلومیږي. آخري حرف حالات معلومیږي.
ٹھیک شو نو النحو علم النحو پیجندل دی باصول د داسې اصول او قوانین او قواعد يعرف چې پیجندل کیږي به د دغه اصول او قوانین په وجه احوال اواخر الكلم الثلاث د دریو کلمو کلم چې کلم دا د کلمتون جمع ده یوې ته کلمه وای دوه ته کلمتان وای د دوه نه زیاتو ته کلم وای کلم ٹھیک شو نو کلمې الثلاث د دریو کلمو اواخر اخر احوال حالات پیجندل کیږي د دې علم په وجه د دریو کلمو نه څه مراد دی اسم فعل حرف اسم فعل او حرف دې ته کلمې الثلاث وای کلمې الثلاث ٹھیک شو نو يعرف بها چې د دې علم په وجه پیژندل کیږي احوال اواخر الكلم الثلاث نو اوس د اخر نه معنا وکړه د دریو کلمو د اخر حالات د دې علم په وجه پیژندل کیږي پس اعتبار سره پس حیثیت سره من حيث الاعراب والبناء د مبني د معرب دی د معرب او مبني په اعتبار سره د معرب او د مبني په حیثیت سره یعنی چې دا کلمې ثلاث چې د درې کلمې اسم فعل حال دا مبني دی که معرب دی ٹھیک شو نو دغه لحاظ سره وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض وکیفیت او طریقه کیفیت ترکیب د ملاویدو د جوړولو بعضها د بعض کلمو مع بعض د بعضو سره د بعضو کلمو سره د ملاویدو طریقه پیژندل کیږي د دې علم په وجه د بعض کلمو سره د ملاویدو د جوړېدو طریقه زده کیږي پیژندل کیږي ٹھیک شو نو ګوره علم النحو د داسې اصول او قواعد پیژندل دي داسې اصول او قواعد او قوانین پیژندل ته علم النحو وای چې د کم اصول او قوانین او قواعد په وجه باندې د دریو کلمو د اخري حرف حالات د معرب او د مبني په حیثیت سره پیژندل کیږي یو خبره دا شو او دویمه خبره چې د بعض کلمو سره د ملاویدو د جوړېدو طریقه زده کیږي پیژندل کیږي دوه خبرې د علم په ذریعه سره پیژندل کیږي یو خو د دریو کلمو د اخیری حرف احوال حالت معلومیږي چې دا معرب دی که مبني دی د دې علم په ذریعه سره موږ پیژندل شو او دویم څه پیژندل شو د دې علم په ذریعه سره چې د بعضې کلمو سره د ترکیبي لحاظ سره د جوړېدو په لحاظ سره د ملاویدو په لحاظ سره څه طریقه ده نو هغه طریقه هم پې پیژندل کیږي امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي د علم النحو دا تعریف زده کول په یاد باندې دا بالکل د طلباو دپاره او طالباتو دپاره لازمي دي دا په ځان باندې بالکل فرض وګڼئ که څوک دا علم النحو زده کول غواړي نو د علم النحو تعریف به تاسو په عربۍ کې داسې زده کوئ النحو علم النحو پیژندل دي باصول د داسې اصول او قوانین او قواعد اصول اصل ته وایي اصل قانون ته وایي قاعدې ته وایي او اصول ته وایي ټیک شو هلکه دا زما اصول دي دا زما قانون دی چې بس زه به داسې کوم دا زما اصول دي یاره بس زه په دې طریقه باندې مونځ کوم دا زما اصول دي یا زه په دې طریقه باندې تلاوت کوم دا زما قانون دی بس دا زما طریقه ده دا زما اصول دي ٹھیک شو نو زه خپل اصول وای هر څه ماتوم خو خپل اصول نه ماتوم ٹھیک شو نو هغه اصول یو خپل انسان ځان له قانون جوړ کړی نو دغه وای النحو علم النحو پیژندل دي باصول د داسې اصول او قوانین او قواعد اصول مرتبه شي قوانین مرتبه شي قواعد مرتبه شي يعرف چې پیژندل کیږي بها د دې اصول په وجه د دې قواعد په وجه با معنا د وجه او ها معنا دغه اصول یا دغه علم یا د قواعد او احوال اواخر الكلم الثلاث د دریو کلمو د اخر حالات من حيث الاعراب والبناء د معرب او د مبني په حیثیت سره یا د معرب او د مبني په اعتبار سره د دریو کلمو د اخري حرف حالات پیژندل کیږي د دې علم او د دې اصول په ذریعه سره ٹھیک شو یو خدا دویم وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض د بعض کلمو
د بعضې کلمو سره د جوړېدو د ملاوېدو طریقه کیفیت پیژندلی کېږي د دې علم په ذریعې سره. صحیح شوه؟ امید د تاسو په دې باندې ډېر په اسانه پوه شوي. ښه اوس والغرض منه د دې علم غرض څه دی، مقصد څه دی؟ ولې موږ دا علم زده کوو؟ ولې موږ باندې سنډاخ به ایښې ده چې موږ دا علم زده کوو؟ څه وجه ده؟ ولې دونه خواري کوو چې دا علم زده کوو؟ د ده مقصد څه دی د دې علم؟ چې یاره د هر یو څیز خو څه مقصد وي که نه؟ نو زه چې دا علم زده کوم د ده مقصد څه دی؟ والغرض منه او د دې علم غرض، د دې علم مقصد، د دې علم فایده څه ده؟ د دې علم غرض څه دی؟ د دې علم فایده څه ده؟ د دې علم مقصد څه دی؟ نو والغرض منه د دې علم مقصد او غرض او یا فایده درې وانه نوم ورله ورکولی شي. نو د دې علم فایده دا ده صیانت الذهن، صیانت معنی ده بچ کېدل، حفاظت کول، الذهن د ذهن. ٹھیک شوه؟ نو صیانت الذهن د ذهن بچ کول، د څه شي نه ذهن بچ کېبه؟ عن الخطأ اللفظي، عن الخطأ د خطا د غلطۍ نه، اللفظي د لفظي غلطۍ نه، د لفظي غلطۍ نه ځان ساتلو ته وایي. ٹھیک شوه؟ مقصد یې څه دی د دې علم النحو؟ د علم النحو مقصد دا دی چې د لفظي غلطۍ نه ذهن بچ کول. ٹھیک شوه؟ فی کلام العربي په کلام عرب کې، یعنی په عربی لغت کې، په قرآن کې، په حدیثو کې، یعنی په عربی کې د لفظي غلطۍ نه د ذهن بچ کېدلو دا د دې علم النحو دغه دی مقصد دی. ٹھیک شوه؟ مونږ چې دا علم زده کوو، دا علم النحو علم زده کوو، نو د دې مقصد دا دی چې مونږ په کلام عرب کې د عربی کم کلام چې څومره دی، که عربی کې تلفظ دغه دی قرآن مجید دی، که احادیث مبارکه دي، که فقه ده، که عربی لغات دي، دغه شانتې نور څه د عربی کتاب دي چې په هغې کې مونږ د لفظي غلطۍ نه ذهن بچ کو. ٹھیک شوه؟ نو دا به اله بچ کېږي چې موږ ته دا قواعد او قوانین او دا اصول، دا د علم النحو څونه قاعدې دي، د علم النحو څومره قواعد دي، دا موږ ته په یاده باندې یاد وي. ٹھیک شوه؟ ورسره به دغه شان علم الصرف هم زده کوو، د صرف څونه کتابونه دي، هغه به یعنی څومره صیغې چې دي، څوارلس صیغې د فعل ماضي دي، څوارلس صیغې د مضارع دي، بیا په دغه کې د نفي دي، دغه ټول مې زده کول، دا هم لازمي دي. قوانین زده کول، د ارشاد الصرف قوانین زده کول، نو بیا انسان د غلطۍ نه محفوظ وي. وموضوعه او د دې علم موضوع، د دې علم موضوع څه ده؟ ګورئ زه اوس یو تقریر کوم، یو بیان کوم، او د ذکر په باره کې بیان کوم یا د تلاوت په باره کې بیان کوم، او ټول بیان د اول نه واخله تر اخره پورې، تر دعا ختمېدو پورې، هغه پورې ما صرف د قرآن خبرې کړي دي چې قرآن تلاوت سره دا ملاویږي، په قرآن ترجمه زده کول، په قرآن باندې عمل کول، په دې دا ملاویږي، دا ملاویږي، دا ملاویږي. نو زما د دې بیان، زما د دې تقریر موضوع څه وه؟ قرآن زما موضوع وه. یا دغه شان زه د ذکر باره کې بیان کوم، نو ذکر زما موضوع ده. دغه شان زه د منځ په باره کې بیان کوم، د حج په باره کې کوم، د زکات په باره کې کوم، د عمرې په باره کې کوم، د جهاد په باره کې کوم، د درس او تدریس په باره کې کوم، د مدرسو په باره کې کوم. نو زما هر کم یو څیز چې وي هغه زما موضوع وي چې زه به نن په دې باره کې بحث کوم. نو وموضوعه او د دې علم النحو موضوع معنی موضوع او ها ضمیر چې دا د علم ته راجع دی، علم النحو ته. نو وموضوعه او د دې علم موضوع سره الکلمة والکلام، الکلمة کلمه او کلام. نو اوس ګورئ د هر یو څیز خو یو موضوع وي که نه، دلته کې چې دی که نه یو اعتراض جوړیږي، زه به کوشش کوم اعتراضاتو نه ځان ساتم، خو دلته کې یو اعتراض جوړیږي نو هغې مختصر غونته کې یو ورکوټې جواب دله زه درکم. دلته کې وموضوعه او د دې علم موضوع، نو پکار دی چې یو موضوع وي که نه، دوه موضوعګان او ډېر موضوعګان ته ضرورت نشته که نه. نو دلته کې خو وایي چې د دې علم النحو موضوع دوه دي، کلمه دی او کلام دی. نو اصل کې دا کلمه او کلام یو دی. کلمه یو لفظ ته وایي، او کلام چې دی د دوو لفظونو نه زیات شي نو هغې ته وایي، یا د یو لفظ نه زیات شي نو هغې ته کلام وایي. نو دا کلام چې دی دا هم د کلمې نه جوړ دی. نو کلمه یو لفظ ته وایي، او کلام چې دی دا د کلمو مجموعې ته وایي.
چې ډېرې کلمې را جمع شي یو کلمه چې ځان لري نو هغې ته کلمه وایي او چې د یو نه زیات شي 2 شي 3 شي 4 5 کلمې راغونډې شي نو هغې ته بیا کلام ویلی کېږي نو کلمه او کلام دا یو څیز دی ٹھیک شوه نو دغه اعتراض هم ختم شو الکلمة والکلام کلمه او کلام کلمه څه ته وایي چې لفظ هم یو وي معنی هم یو وي نو دې ته کلمه وایي او کلام څه ته وایي چې د یو نه یا د 2 نه لفظونه زیاتیږي او معنی هم زیاتیږي نو هغې ته کلام وایي صحیح شو جی نو امید ده چې تاسو په دې سبق باندې پوه شوي تاسو د دې سبق ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ ځان سره په کاپیانو کې مو لیکئ نوټس هم جوړوئ انشاءالله په مستقبل کې به تاسو مدرسین کیږئ یا به کم علماء کرام چې زموږ درسونه ګوري نو هغې ته هم درخواست دی چې تاسو همدې طریقې باندې لفظي ابتدایي طلباو ته په دې طریقې باندې کوشش کوئ آسان دغه کوئ ورته حل کوئ ورته بیا ډېر باسونو دپاره کافیه ده علامه ابن حاجب رحمه الله والا او شرح جامی ده نو هغه بیا د کافیه شرح ده نو هغې کې بیا ډېر باسونه خلک کوي نو دا ابتدایي کتابونو کې ډېر باس نه دی پکار ځکه چې ډېر باس کې سبق په لږ ویلی کېږي چې سبق لږ ویلی کېږي کتاب به نه ختمیږي نو چې کله کتاب نه ختمیږي نو بیا به طالب ته مشکلات وي په پرچو کې به هم ورته مشکلات وي داسې مخکې چې بل غټ کتابونه وایي نو هغې کې به هم ورته مشکلات وي نو کتاب ختمول او ورسره مختصر باس کول په هر یو کلام کې نو زمونږ دا د هدایت نحو 3 درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام